احساس مسافر ته موږ چوخه کوي الله په دوسره خو کی دا مور مده بیماره ده هسپتال کې پراته ده امجد نوم مې ده او د ویلفیر زه ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله چې داسې پروګرام روان وي څوک هم داسې محتاج او معذور پاتې نه شي انشاءالله. صرف او صرف چې رالما نو حوصله افزایي د پر رالما چې داسې تنظیمونه راپاسي چې هغه د غریبو خلکو امداد وکړي. السلام علیکم. زه فاید راهی احساس ویلفیر والا یو ایسایم نو حقیقت نن مو راغلیو دا پروګرام دی الحمدلله ډېر لوی پروګرام دی. نن سره مشران راغلي دي او ډي پي او صاحب راغلی دی اور احسان الله صاحب هغه خپل طرف نام څه چندې اعلان وکړو مو تیرا هغه به مو انشاءالله د خلکو سره تقسیمو اور نن مو دي چې دا پروګرام دی رجا دی او د هغه مرګرو زه شکریا ادا کوم چې کوم مرګرو مو سره ډونیشن کړی او پیسې مو تر کړی وي هغه مو رسولې دي او هغه انشاءالله نن سبب السبا اختر دی نو دا مو تقسیمو انشاءالله د غوځان ته مشمانو ته کپړې مپړې بیزار نظر خلی زه د کتر مرګرو شکریا ادا کوم او د سره سره زه د نورم مرګرو چې کوم سره احساس ویلفیر کې وي یا نه وي یا نور مرګري چا ما سره هیلپ کړی وي دی هغه کې عیسائی چولی وي زه د هغو ټولو شکریا ادا کوم. ویلې چې نن مو د غریب خلکو لپاره یتیم بچیو لپاره راغلي وو دا پیسې د مو راوړي دي او تقریبا 150-160 کورنۍ راغلي دي دغه باندې مو تقسیم کوو او 5,000 روپۍ یو فی کاس مو ته ورکوو هر یو کور باندې. نو الحمدلله زه دا خلیج ټول ملکونو سره دا یو ریکویسټ کوم خاص کوم چې مو سره د دې احساس ویلفیر کې هیلپ وکړي مرسته وکړي دا تاسو ته مو سره چلیږي اور زه د مشرانو بیا هم شکریا ادا کوم چې ډي پي او صاحب راغلی نور مشران راغلي دي او د خپل طرف نه هم دا غړي دي او دغه دوره کې متي وخت مو توبه سلو او د غریبانو ته منن غلي بشمار خلک غلي روي خلک غلي او د پروګرام به مو مخکې شروع کوو فضل کریم سره او فضل کریم به مخکې دا پروګرام وړاندې کوي او فضل کریم به هم د مو ډېر زیاته شکریا ادا کوو د دې ټیم د دې مو سره روژې کې دومره مرستې وکړي منډې ترړې ویلې او الله رضا دپاره ویلې څه هر څوک کوي الله رضا دپاره کوي او زه تاسو ټولو ته دا بیا یو خاص کوم چې مو سره د احساس ویلفیر کې هیلپ وکړو او دا به تاسو ته هم چلیږي مخکې لوی اختر روان دی مو خواهش دا دی که مو سره تاسو هیلپ وکړو مو به غریبانو لپاره یو داسې پیکیج برابر کړو مال لپاره چې چا کور کې خامخا عیدي نه کېږي اختر لکه ماشومان دي وټ کې دي که نه هغو دپاره به انشاءالله مو ترتیب کوو د غوا والا غوښې ترتیب به مو ورته کوو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو السلام علیکم. زه فضل کریم ستاسو ورور د پروګرام احساس سره ستاسو مخامخ یم. قدرمن کتونکو هنګو کې موجود یو. نن په دې خبره باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ کوم مقصد دپاره د احساس دغه ویلفیر شروع کړی او نن موږ هغې مقصد کې مخ په وړاندې روان یو. څنګه تاسو ولیدو چې تېره ورځ د هنګو په مختلفو سیمو کې موږ پروګرامونه وکړو هلته کې موږ خلکو ته هغه مستحق خلک چې زکات د خیرات مستحق و کومو ملګرو موږ ته دغه پیسې راکړې هغوی ته موږ ورسولې. همدغه شان نن په د هنګو کې یوه غټه ډله دلته کې موجوده دی چې په هغې کې ډېر خلک غریبان هم شته دي یتیمان هم دي پکې بېوسه هم دي پکې او کونډې پکې هم راغلي دي. دا صرف د احساس هغو مرستو هغو منډو دړو والا یعنې چې کومې هلې ځلې په قطر کې کړې وې دا د هغو نن تاسو ته مخامخ دی. کتونکو احساس چې کوم غدی دغه پروګرام کې نن موږ سره چې کومه برخه اخیستې ډي پي او هنګو راغلی دی هغوی موږ ډېره شکریا ادا کوو چې نن پروګرام کې موږ سره شریک دی. وحیدالرحمن صاحب دی هغه موږ سره ناست دی هغې هم په دغه پروګرام کې برخه اخیستې دی. دغه شان مولانا صاحب تاسو موږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو هم په لنډو هغه باندې موږ ته راغلی. خو زه دومره لږ تعارف د احساس کوم چې احساس ویلفیر څه شی دی.
دا زموږ څه ملګري دي په دوحه قطر کې دي، محمد حسین بھائی دی، فاید بھائی دی، دې سره نور څه ملګري دلته کې یو ګروپ جوړ شوی دی. صرف دغه احساس باندې دوی راغلي دي چې موږ به هلته کې ډونیشن جمع کوو خلکو نه 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ یا څوک زیاتې ورکوي، هغه به پاکستان ته رالیږو، خاص کر هنګو ته چې دلته کې کوم غریبان دي، یتیمان دي، چې کوم بېوسه دي، هغوی سره به موږ مرستې کوو. نو په دغه کې موږ د روژې نه مخکې، روژې شروع کېدو نه مخکې یو فوډ پیکج تقسیم کوو. 15 چې کومې کورنۍ وي هغوی ته موږ دغه فوډ پیکج ورکوو. دغه شان بیا نور چې کوم بیمارانو دپاره پیسې راغلي وي یا د کربوغۍ چې کوم یتیمان هغوی دپاره کومې راغلي وي هغوی ته موږ هغه امانت ورسولو. نن چې کومې دغه پیسې راغلي دي دا هم څه کم 2 لکه روپۍ دي. ما ته خو صحیح معلوم نه و، فاید به یې سره لیکلي شوي دي، خو دغه پیسې چې کوم نن موږ کوم نومونه لیکلي دي دا به نن موږ دلته کې چې کوم دغه غریب خلک د هنګو چې کوم راغلي دي دوی ته ورکوو. زه دلته کې ولې خبرې کوم ډي پي او صاحب سره لږ خبرې کوم. ډي پي او صاحب تاسو لږ تکلیف درکوم، لږ راپاسېږي. څه ګورئ نن دغه غریبان چې راجمع شوي دي تاسو مخ ته دي؟ زه اول خو د تنظیم چې کوم احساس ویلفیر مشران دي دو شکریہ ادا کوم. خیرات صدقات باره کې خو مولانا صاحب چې څه وویل د نه بعد څه گنجائش نشته جی. هغه بالکل واضح کړه چې چې کوم اسلام کې د څه ترجمانی شوی د څه درجه حاصلې دي یا مولانا صاحب هغه وکړ. خو زه په دې موقع باندې محمد حسین بھائی او د ملګرو ته حوصله افزایي دپاره زه رالمه، چونکې موږ پښتنو معاشرې کې دا شیونه ډېر کم دي او وجه دا ده چې څوک حوصله افزایي نه کوي. نو زه صرف او صرف چې رالمه نو حوصله افزایي دپاره رالمه چې داسې تنظیمونه راپاسي چې هغه د غریبو خلکو امداد وکړي او هغو تپوس وکړي څوک، ځکه چې هر چا سره خو به پیسې وي خو یو داسې محلې کې کمزوره سړی چې هغه د اختر کپړې نه وي، د خوراک روژماتي سامان نه وي، نو دا احساس کېدل نو دا ډېره د خوشحالۍ هغه ده چې دا یو تنظیم جوړ کړ او دا احساس یې وکړ چې موږ د خپل وطن غریبانو مرسته وکړو. شکریہ. ډي پي او صاحب خوشحاله اوسئ. قدرمن کتونکو ډي پي او صاحب خبرې تاسو واورېدې. موږ د دې یو جهان مننه کوو چې دوی هم د احساس ویلفیر د خپل ډونیشن ورکو او په خپل طرف نه دغه چې کوم غریبان دي موږ ته جمع کېدل دغه پیسې چې د غریبانو کې تقسیم کړئ. وحید صاحب سره خبرې کوو. درمان صاحب تاسو لږ راپاسئ، تاسو هم سابقه امیدوار هم پاتې شوی، څه وینئ نن د غریبانو دغه ډلې ته پس نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم. زه خو د تنظیم والا شکریہ ادا کوم، بیا کوم ډي پي صبر والا د دې خصوصي شکریہ ادا کوم چې دا د دې تنظیم والا او څومره ملګري دي دغه حوصلې بړونې لپاره او دا خو ډېر ښه کار ده. مولوي صاحب وضاحت وکړو دی چې الله تعالی دې ته پسې انعامونه ورکوي آخرت کې. کوم سړی د غریب سړي مدد وکړي، یو جوړ کپړې غریب سړي ته یې نو الله تعالی په جنت کې هغه ته د جنت لباس ورکړي او که چا یو کجوري ټوکړه یې ورکړه نو الله تعالی د یهود غره برابر ثواب ورکړي. نو دا خو ډېر ښه کار ده چې د کوم کار دا د تنظیم والا روان کړه، د غریبانو مدد وشي، د غریبانو سره کپړې وشي او څپلې وشي. د څنګه نور ماشومان اختر منوي نو داسې د ماشومان ډېر مننه، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب یو پوښتنه کوم، تاسو زه کیمرې کې نه راولم خیر دی، خو یو تپوس دا کوم چې اکثر موږ ته خلک دا وایي چې تاسو چې کومه پیسې زکات ورکوئ، اسلام کې خدا نه دی راغلی چې څوک زکات ورکوي نو هغه د چا په مخ کې ورکوي، خو زموږ دغه د خیر ښېګړې چې کومه دا اداره دی او محمد حسین بھائی ناست دی، فید بھائی دلته کې موجود دی، اکثر موږ ته خلک وایي دا تاسو ریاکاري کوئ. زموږ مقصد صرف دی کې دغه دی چې موږ کومه خلکو موږ ته پیسې راکړي دي چې د هغوی هغه اعتماد په موږ برقرار پاتې شي چې موږ هغه په صحیح ځای باندې ولګولې. تاسو څه وایئ چې اسلام دې شي کې څه وایي؟ کیمره به تاسو طرف نه راځي، صرف مایک به ته نیسو. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام کې 2 قسم صدقات دي. یو هغه صدقات چې هغه فرضي دي لکه زکات، سرسیا، دغه فرضي صدقات دي. دغه دپاره حکم دا دی چې خلکو په مخ کې هم ورکوی شي، خلکو نه پټه هم ورکوی شي. دویم قسم هغه صدقات چې هغه نفلي صدقات دي، دغو نه علاوه خپل طرف ته نه چا سره مرسته کون، مدد کون، خوردونوش سامان ورکون،
بهتر هغه کې دا دی چې په پټي طریقې سره وشي. خو که چاته یو امت کې معاشري کې د احساس پیدا کول وي او شعور پیدا کول دی چې د غریب دا هم زمونږ معاشري یو فرد دی، دا زمونږ قوم یعنی فرد وطن کس دی، د سره مونږ تاسو احساس پیدا شي چې د سره هم تاسو مرسته وکړو، نو هغه معاشري کې احساس پیدا کولو دپاره، شعور پیدا کولو دپاره او همدردی جذبه پیدا کولو دپاره که خلکو په مخ کې هغو ته صدقه ورکړی شي او هغه سره مرسته وکړی شي، نو دا هم اسلام کې جایز دی بالکل. او دا رقم ته اسلام هم تاسو ته تعلیم رکوي چې داسې کله ورې یونې مجلس پکار دی چې هغه معاشرې کې بل انسان دپاره یعنی رهنما جوړ شي او کیدای شي هغه هم دغه جذبه وګوري د خلکو دکې هم دغه جذبه پیدا شي، د اسلام کې جایز دی. ډېر مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو زموږ مقصد هم دغه دی چې کوم خلکو موږ ته پیسې رالیږلي نو موږ صرف هغه ورته وښیو چې هغه موږ په کم ځای باندې ولګولې. مولوي صاحب ډېره قیمتي خبره وکړه. احساس نوم چې کوم دی دا دغه یتیم بچي دی چې د چا په سر باندې د پلار سوری نشته. احساس نوم دغه مور پلار دی، د هغوی څه سهاره نشته دی. دلته موږ سره بل جي صاحب موجود دی، دې سره هم څو خبرې کوو، بیا پروګرام شروع کوو. صاحب په لنډو ټکو راته وایه د یتیمانو ته څه نظر یاره زه احساس پیل پرواله ډېره شکریه ادا کوم چې دا کوم کار دو شروع کړو. ماشاءالله انشاءالله چې دې سره به لکه که دا صرف قطر کې دی خو بیا به انشاءالله د دوبۍ طرف ته سعودیه طرف ته هغو ملګرو ته مو انشاءالله د بې ګوري تاسو ته توسط سره. نو د تاسو په کریم به یې تا ډېره شکریه ادا کوم. بیا د خاص کر ډي پي او صاحب پرون ما سره تش عمران ناست و چې راته ډي پي او صاحب ته ویل که موږ سره د هغې کیسه قسم په خدای دوره مناظره خلک تش ټلیفون مو ورته وکړ ډي پي او صاحب بالکل زه ته تیار یم. په دې ګرمي کې انکار یې ونه کوم ته انشاءالله زه به راځم. دې ګرمي کې درجه کې موږ دغه کړی زه والله په دې ډېر خوشحاله یم چې داسې خلکو سرپرستي وکړم سره انشاءالله د ټول هم دغه معاملې به مو داسې غټ افسران تش ټلیفون غاده مو شتوي موږ ونې غریبانو خلک د زه ډېره شکریه ادا کوم. ډېر مننه صاحب، خوشحاله اوسئ. پروګرام شروع کوو. فید بھائی لیست لږ تاسو راوړئ. پهله اول نومونه چا دي؟ ښه ډي پي او صاحب تاسو ته به لږ موږ تکلیف درکوو چې تاسو په خپل لاس باندې اوکې مولانا صاحب ته مولوي صاحب تاسو لږ مخته راشئ. مولانا صاحب په پهله نمبر مولانا صاحب تاسو مخته راشئ. اشرف ګل څوک دی؟ هغه لږ راشي دلته. اشرف ګل انیب بھائی تاسو کوم ځای نه راغلي؟ موټر نه راغلی. ټل نه راغلی. څنګه بېروزګاره یې غریبانه دي؟ پلور مزدور د اختیار راغلو. د احساس چې کوم ملګري دي دوی ته دعاګانې کوه. ډېره مهرباني. صحیح شو. دا تاسو د اختر تحفه دی. ټیک ډېره مهرباني، ډېره مننه. صاحب کوم ځای نه راغلی؟ ټل نه راغلی. غریبانه دي؟ بچی خو زه خپله بیموره یو بچی یم. یو بچی دی. څنګه بیا د وخت څنګه تېرېږي؟ بس الله ډېر لوی بادشاه دی، هغه څه دعاګانې کوئ تاسو؟ خوشحاله اوسئ. مهرباني. مجید څنګه یې؟ خیر دی. روژې نیسي که نه؟ روژې نیسم. څنګه دعا به کوې که نه؟ دعا به کوم روژې میاشت. سپیشل دعا که د روژې میاشت یې د احساس ملګرو ورته دعا کوو، موږ ته کوه، ډي پي او صاحب ته کوه. تعالی درباندې راخلي. مهرباني. خوشحاله اوسئ. دا تاسو څه دی؟ دا مور مې ده، بیماره ده
هسپتال کې پراته د امجد نوم مې ده او د ویلفیر زه ډېره شکریا ادا کوم او انشاءالله چې داسې پروګرام روان وي څوک به هم داسې محتاج او معذور پاتې نشي انشاءالله. ډېره مننه. دعاګانو کوم یا ساته ټول د دعاګانې کوم.